بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف په قوانینو کې انشاءالله قانون نمبر 15 دی او د ارشاد الصرف د سر نه سره د مقدمې سبق نمبر 82 دی 82 نمبر او د ثلاثي مجرد قوانین شروع دي. نن به انشاءالله موږ د امر حاضر معلوم قانون وایو. د دې قانون څه نوم دی؟ د امر حاضر قانون والا یعنی د امر حاضر والا قانون. د امر حاضر والا قانون کتاب کې دغه ورکړی دی، نوم ورکړی دی. موږ اسانه هر خبره به کوشش کوو موږ اسانه. د امر حاضر معلوم قانون، د امر حاضر معلوم قانون مطلب د دې دا دی چې موږ به د امر حاضر نه دی امر حاضر یعنی موږ به د امر صيغه څنګه جوړو، د امر صيغه به موږ څنګه جوړو. لکه زه تاسو هم چې کینا نو دا صيغه به زه په عربی کې څنګه جوړوم، نو دا د فعل مضارع نه جوړیږي. د فعل مضارع نه جوړیږي بیا د جوړولو طریقې سره شروع نه به علامت مضارع ختمه کی چې کومه یعنی یا تا الف او نون دا څلور د مضارع علامات دي. دا به ولله د شروع نه ختم کی چې ختم کی صرف د مضارع د حاضر صيغو نه جوړیږي. ها د مضارع چې کوم شپږ د حاضر صيغې دي ګورې ټولې څوارلس صيغې دي. شپږ د فعل مضارع شپږ د غایب صيغې دي، درې د مذکر غایب درې مؤنث غایب. شپږ د حاضر صيغې دي، درې د مذکر حاضر درې د مؤنث حاضر او دوه د متکلم صيغې دي، یو د واحد متکلم او بل چې دغه د تثنیه و جمع متکلم. نو دا ټولې څوارلس صيغې شوي. نو په دې کې صرف دا چې کوم شپږ د حاضر صيغې دي، درې د مذکر حاضر او درې د مؤنث حاضر صيغې دي، نو د هغې نه د امر حاضر معلوم صيغې جوړیږي. د اوس په انشاءالله خلاصه د قانون وایو. د دې قانون خلاصه دا ده، د دې قانون خلاصه دا ده چې امر حاضر معلوم، امر حاضر معلوم د مضارع معلوم د حاضر شپږو صيغو نه جوړیږي. چې کوم د حاضر شپږ صيغې دي، درې مذکر حاضر او درې د مؤنث حاضر، د هغې نه جوړیږي. او د امر حاضر معلوم د جوړولو طریقه دا ده. اوس دته طریقه ښایي، طریقه چې علامت مضارع به حذف کی. اوس ګورئ موږ سره دا ګورئ تضرب دی څنګه به واخلو، تعیدو دی، تعیدو تعیدو. په دې تعیدو کې دا اوله تا چې ده دا علامت مضارع ده، دا څه شی ده؟ علامت مضارع ده. نو تا ته وایي د امر حاضر صيغه چې ته جوړې نو علامت مضارع به حذف کی. نو موږ ته دا تا علامت مضارع ختمه کړه، دا د هم ختمه کړه، حذف هم کړه، ټیک شوه. او دا عین به لږ بیا کوله صحیح ولیکو داسې، ټیک شو. او پس عین به خپل زیر وي. نو بیا به وروستو حرف ته وګورئ، وروستو حرف ته به وګورئ، یا به ساکن وي. ساکن مطلب دا دی چې لکه داسې دی، ګورئ ورته تضربو، تضربو. د تضربو د علامت مضارع ختم کا، دام ته ختم کو، ټیک شو. نو اولنی حرف بیا ساکن دی، وګوره دا ساکن دی. او په تعیدو کې نه دی، دا تعیدو ته وګورئ، تعیدو کې، تعیدو په تعیدو کې چې دا تا علامت مضارع ختمه کړه نو دا اولنی حرف ساکن نه دی. نو تا ته اوس وایي چې کله ته علامت مضارع حذف کی نو بیا به وروستو حرف ته وګورئ، یا به ساکن وي لکه څنګه په دې تضربو کې دا ضاد ساکن پاتې دی، جزم دی پې، اولنی حرف باندې جزم دی، اولنی حرف ساکن دی. او یا به متحرک وي، متحرک معنی چې زبر زیر پیش په وي دی. نو د تعیدو نه چې دا تا ختمه کی نو دا عین چې دی اوس وګوره د عیدو کې دا عین باندې زیر دی، ټیک شوه. دا وګورئ داسې راغی عیدو، دا تام ته ختمه کړه، تام ته ختمه کړه، نو پاتې شو عیدو، ټیک شوه. نو ګورئ دې ته متحرک وایي. متحرک هغه حرف ته وایي چې هغه باندې زبر یا زیر وي یا پیش وي. نو پر عین زیر دی نو د عین ته اوس متحرک وایي، د عین ته متحرک وایي ځکه زیر دی پې. که په عین زبر بیا به متحرک ورته وایو، که په عین پیش وي بیا به متحرک ورته وایو. نو تا ته وایي چې کله علامت مضارع دې ختمه کړي که نه نو بیا به اولني حرف ته وګورئ، یا به ساکن وي لکه تضربونه چې تا علامت مضارع ختمه کړه نو دا ضاد ساکن دی، ساکن. یا به متحرک وي یعنی زبر یا زیر یا پیش پپې وي. نو دلته په دې تعیدون هم چې تا ختمه کړه نو عیدو پاتې شو، عیدو. نو که چېرته علامت مضارع نه وروستی حرف متحرک وي، حرکت والا وي، زیر والا وي یا زبر والا وي یا پیش والا وي، نو بیا به آخري حرف باندې وقف وکړي. نو دا عیدو دی، عیدو په ده چې موږ کله وقف کو که نه وقف کو نو د وقف د وجې به حرکت دی زبر ته یا زیر ته یا پیش وي، آخري حرف نه حرکت ختمیږي، حرکت ختمیږي نو دا به دا پیش به ختم شي، دا به ساکن شي. او نون اعرابي هم ختمیږي. لکه اوس وګورئ دا عیدو دی، عیدو تعیدو، تعیدو. نو دا تام ته ختمه کړه، موږ سره عیدو پاتې شو،
اورګه اوس دا لیکم تعیدو تسنیه دپاره راځي تعیدانې او جمع دپاره راځي تعیدونه تعیدونه. نو ګورئ چې کومه نو دا وقف په کله وکړو علامت مضارع ته ختمه کړه موږ سره عیدو پاتې شو عیدو. نو چې کله په دې عیدو باندې پیش دا موږ جزا وقف کوو که نه په دې عیدو باندې موږ وقف کوو نو دا دال به ساکن شي ټیک شوه. او کم تعیدانې چې دی تعیدانې د دې نه به نون اعرابي ختم شي د آخري کې چې کم نون دی د نون دې ته نون اعرابي وایي او علامت مضارع به شروع نه ختم کړي نو دا موږ سره څه شو عیدانې شو عیدا شو عیدا. او دا تعیدونه دی تعیدونه د دې نه به علامت مضارع شروع نه ختم کړي او آخري نه به دا نون ختم نون اعرابي ختم کړي د دې نون اعرابي په ځای به صرف یووالی پولي کړي نو دا به عیدو شي عیدو عیدو. نو عید عیدا عیدو ټیک شوه. نو اوس تا ته وایي چې کله په وقف کې نو د وقف د وجې به حرکت یعنی زبر یا زیر یا پیش ختم شي نو د تعیدونه د عید شو عید شو وګوره دا دال ساکن شو او نون اعرابي دا نو عیدا او عیدونه دې ته نون اعرابي وایي او حرف علت غورځېږي. حرف علت څه ته وایي لکه اوس مثلا ګورئ تقي دی تقي معنا ته پرهیزګاري کې تقي. نو په دې تقي کې به اوس موږ څه کوو په دې کې دا آخري کې چې دا حرف علت دی حرف علت درې دي واو الف یا. نو ګورئ دا اخره کې یا ده یا دې د حرف علت وایي. نو چې کله داسې صیغه وي که نه تقي معنا ده ته پرهیزګاري وکړه نو د دې نه به علامت مضارع ختمه کړي ټیک شوه. شروع نه علامت مضارع تا ختمه کړه او اخر نه حرف علت ختم کو ټیک شوه. نو موږ سره صرف قی پاتې شو قی دا قی موږ سره پاتې شو. قی معنا ده ته پرهیزګاري وکړه ته پرهیزګاره شه او تقي معنا ده ته پرهیزګاري کې هغه د مضارع صیغه وه نو هغې نه علامت مضارع تا ختمه کړه او اخره نه حرف علت ختم کو ټیک شو جي. په دا به درته څه اوس انشاءالله نورم اسانه وه خو دې کې دا څو ضروري خبرې وي. نو اوس موږ ته وایي که نه جي چې نون اعرابي هم ختمیږي او حرف علت هم ختمیږي ټیک شوه. د حرف علت مثال تعیدو دی تعیدو دې نه علامت مضارع تا ختمه که نو عیدو پاتې شو نو دا په دې آخري حرف باندې به وقف وکړو نو دا به عید شي عید. او تصرفو دی تصرفو شروع نه علامت مضارع تا ختمه که او آخري حرف ساکن که نو تصرف بشي. د تصرفو نه موږ سره څه شو دا وګورئ صرف تصرفو نه څه موږ سره شو صرف نو دا صرف اوس دا د امر صیغه ده او تصرفو دا د فعل مضارع معلوم صیغه ده د واحد مذکر حاضر او صرف دا د امر حاضر صیغه ده د یو مذکر دپاره. او د نون اعرابي مثال تعیدانې دی تعیدانې نو د دې نه به موږ سره علامت مضارع ختمه کو او اخر نه به نون اعرابي ختم کو نو موږ سره به صرف عیدا پاتې شي دی عیدا ته وګورئ عیدا ټیک شوه. او تصرفانې دی تصرفانې د شروع نه به د علامت مضارع تا ختمه کو او اخر نه به نون ختم کو موږ سره به پاتې شي صرفا ټیک شو جي. دا خو موږ سره دا شو. اوس د حرف علت مثال چې اخره کې حرف علت وي نو تقي ته وګوره تقي دا د فعل مضارع حاضر صیغه ده د یو سړي دپاره چې یو سړي ته وایي چې ته پرهیزګاري وکړه ته پرهیزګاري کې ته تقوا کې ته پرهیزګاري کې نو تقي معنا ده ته متقي کېږي ته پرهیزګاره کېږي ټیک شوه. نو د دې نه موږ اوس ورته وایو چې ته پرهیزګاره شه ته متقي شه نو د دې نه به علامت مضارع ختم کی او دا حرف علت په ختم کی حرف علت دا به ختم کی علت دا ته ختم شو ٹھیک شو او دلته دا شروع کی علامت مضارع تا ختم شو نو موږ سره صرف قی پاتې شو قی نو دا قی چې دا د امر صيغه ده دا قی د څه صيغه ده د امر صيغه ده چې یو سړی ته وایي چې ته متقی شه نو هغه ته وایي قی ته تقوا اختیار کا ته پرهیزګاره شه ته متقی شه نو هغې دپاره د قی دغه شو ټیک شو دا صیغه شوه. او تواری دی تواری معنا ده ته پټې نو اوس ته زه راته وایم ته پټ کا نو شروع نه به علامت مضارع ختم کی ٹھیک شو دا تا علامت مضارع ده او اخر نه به حرف علت ختم کی دا حرف علت هم ته ختم شو نو دې تواری نه موږ سره څه شو واری ٹھیک شو واری معنا ده ته پټ کا ٹھیک شو. تتواسوا معنا ده ته وصیت کې
نو اوس به د دې نه علامت مضارع تا ختمه کړي دا شروع والا او اخره کې الف حرف علت دی که نه نو دا به ختم کړي نو چې دا کله ختمې نو دې سره به دا یام ختمیږي نو موږ سره به صرف صاد باندې فتحه پاتې شي نو دا تتواصوا نه موږ سره څه شو تواصوا معنی ده ته وصیت وکړه ټیک شو جي دا خو موږ سره یو خبره وه علامت مضارع ختمه کړه او اولنی حرف متحرک و او علامت مضارع ختم کا او اولنی حرف موږ سره سو متحرک اوس ګورئ زه تاسو ته دا د شپږ صیغې لیکم فرض کا تصرفان دی که نه تصرفو دی تصرفو تصرفو او دویمه صیغه راځي تصرفانی او درېمه صیغه راځي تصرفون ٹھیک شو اوس ګور تصرفو تصرفانی تصرفون دا درې د مذکر حاضر صیغې شوې د فعل مضارع اوس ګورئ تصرف د واحد مؤنث صیغه ده تصرفین او بیا ورپسې عمده قشان تصرفانی ډېر زیر سره لږ دی ځکه واړه لیکم او جمع راځي تصرفنا اوس وګورئ شروع نه به علامت مضارع د ټولو صیغو نه اول ختم کا د کومو صیغو په شروع کې چې علامت مضارع دا ټولې ته ختم کا ټیک شو اول علامت مضارع ختم کا اول علامت مضارع د ټولو نه ختمه کړه ټیک شو او بیا به اوس وګورئ که اولنی حرف متحرک وي زبر یا زیر یا پیش والا وي نو بیا د حمزه لګولو ضرورت نشته او که زبر زیر پیش والا نه نو شروع کې به بیا حمزه لګي اوس صرفو دی نو چې د شروع نه به علامت مضارع ختم کړي او د کومې صیغې په اخره کې چې پیش وي نو هغې نه به پیش ختم کړي جزم به کړي نو تصرفو نه موږ سره څه شو صرف او تصرفانی دی تصرفانی شروع نه علامت مضارع ختمه کتا او اخر نه به نون اعرابي ختم کی وګورئ دا دوه خبرې بس صرف د فعل مضارع د شپږو صیغو نه د فعل مضارع معلوم د شپږو صیغو نه د امر حاضر معلوم صیغې جوړیږي څه ترتیبي دی علامت مضارع د شروع نه ختم کا او که اخري حرف باندې پیش وي هغه جزم کا او که اخره کې نون اعرابي وي نون زیر والا وي نو هغه زیر ختم کا نو ګورئ تصرفو نه موږ سره څه شو صرف تصرفانی دی شروع نه علامت مضارع ختم کړه او اخر نه نون اعرابي ختم کو تصرفون دی شروع نه علامت مضارع ختم کا او اخر نه به نون اعرابي ختم کو د په ځای به صرف یو الف ولیکو صرفو او دا صرفین دی صرفینا نو شروع نه تصرفین دی شروع نه علامت مضارع تا ختم کا اخر نه به نون اعرابي ختم کی نون اعرابي ختم کو ٹھیک شو نو دا یا به اوس موږ ګول کو چې ښځې ته وایي چې ښځې دپاره د امر صیغه راځي صرفي سړي لپاره راځي صرف او ښځې لپاره راځي صرفي او تصرفان دی شروع نه علامت مضارع ختم کا اخر نه نون اعرابي ختم کا نو صرفا شو او تصرف نه دی بس د دې تصرف نه د جمع مؤنث حاضر صیغه چې ده فعل مضارع د دې نه صرف علامت مضارع ختمه کا د اخره کې چې دا کوم نون دی که نه دا نون اعرابي نه دی بلکې دا نون ضمیر دی یا نون جمع مؤنث دی ٹھیک شو نو دا نون نه ختمیږي نون جمع مؤنث ٹھیک شو دا نه ختمیږي دا خو یو خبره شوه چې علامت مضارع دی ختمه کړه او اولنی حرف متحرک وي نو دا د هغې ترتیب اوس که چرته تا علامت مضارع نه وروسته حرف ساکن وي ساکن مطلب دا دی چې جزم وي پې اولنی حرف باندې جزم وي نو ګورئ دا دی اوس ګورئ ما تاسو ته لیکلي وو دا دی تضربو نو شروع نه به علامت مضارع ختمه کی علامت مضارع ختمه کړه ٹھیک شو اوس وګوره اولنی دا ضاد دی نو دا ساکن دی وګورئ نو تا ته اوس وایي د تا علامت مضارع نه وروسته حرف ساکن وي نو د ساکن نه ابتدا مشکل ده ابتدا بالسکون مشکل ده یعنی د ابتدا د ساکن نه شروع کول هغه مشکل وي نو عین کلمې ته به ګورو عین کلمې ته
دا اولنی حرف ته عین کلمه وای نه دا دویم دی را ته مونږ عین کلمه وایو عین کلمې ته به ګورو که عین کلمه مضمومه وي مضمومه لکه تنصرو دی تنصرو دې نه علامت مضارع تا ختمه کړه نو اوس وګورئ چې تا علامت مضارع ختمه کړه نو اولنی حرف دا نون ساکن دی نو د ساکن نه ابتدا کول ساکن نه شروع کول مشکل دی دا ساکن حرف چې په شروع کې راشي نو هغه نه ویل کېږي نو اوس په عین کلمې ته وګورو عین کلمه دا سواد دی سواد عین کلمې ته به وګورو که مضمومه وي پیش پی وي که نه پیش وي نو شروع کې به موږ حمزه لګو په هغه به پیش لګو که عین کلمه باندې پیش وي نو موږ به په شروع کې حمزه ولګو حمزه وصلي هغه باندې به پیش ولګو حمزه وصلي باندې به څه ولګو پیش به ولګو او که عین کلمه باندې زبر یا زیر وي نو حمزه وصلي باندې به موږ بیا زیر لګو اوس وګورئ دلته به موږ حمزه ولګو خو دا ضاد چې دی دا ساکن ضاد اولنی ضاد دا فا کلمه ده او دا عین چې دی دا را چې ده را دا عین کلمه ده او دا با موږ سره لام کلمه ده نو موږ به د عین کلمې ته وګورو که په ده باندې زبر وي او که زیر وي دلته پې زیر دی که نه نو که زیر وي او که زبر وي نو موږ به شروع کې حمزه وصلي باندې زیر ولګو اضرب به وایو اضرب اسمع نو اضرب که په د عین کلمه زبر وي او که زیر وي که عین کلمه مفتوحه وي او که مکسوره وي خو حمزه وصلي به مکسور راځي همیشه به حمزه وصلي مکسور راځي د امر په صيغو کې حمزه وصلي باندې یعنی ابتدا کې چې راکم موږ حمزه لګو دا د اولنی حرف د وجې لګو ځکه چې د اولنی حرف موږ سره نه ویل کېږي او دا موږ سره عارضي حرف وي دا حمزه را سره عارضي وي که د ده نه مخکې حرکت والا حرف راشي نو دا حمزه به صرف شکل کې به پاتې شي د حرکت به نه ویل کېږي حرکت به ختم شي ٹھیک شو نو اضربو دی اضربو دا به موږ سره دا تضربو دی تضربو تا علامت مضارع ته ختمه کا اولنی حرف ساکن دی فا کلمه ساکن ده نه ویل کېږي نو موږ به عین کلمې ته وګورو شروع کې به حمزه ولګو بیا به عین کلمې ته وګورو که په عین کلمه زبر یو که زیر وي نو موږ به شروع کې حمزه باندې زیر لګو او که چېرته په عین کلمه پیش وي نو حمزه وصلي به مضمومه راوړي یعنی حمزه وصلي باندې به هم پیش لګي که په عین کلمه پیش وي نو د امر په صيغه کې به حمزه وصلي په شروع کې لګو په هغې باندې به هم پیش لګو او که په عین کلمه زبر یو که زیر وي که زبر وي به مونږ حمزه وصلي باندې زیر لګو او که زیر پی وي په عین کلمه باندې مونږ به بیا هم په حمزه وصلي باندې زیر لګو ٹھیک شو جی دا دوه قسمه حمزه وصلي د امر په صيغو کې راځي یا به پیش والا راځي یا به زیر والا راځي نو دلته کې به انا به مونږ پیش والا حمزه وصلي لګو چې کله عین کلمه باندې پیش وي او مونږ به حمزه وصلي باندې اعلی زیر لګو چې کله په عین کلمه زبر وي یا زیر وي ٹھیک شو جی نو استاد ته دغه وایي که چېرته تا علامت مضارع نه وروسته حرف ساکن وي نو د ساکن نه ابتدا کول مشکل دي نو عین کلمې ته به ګورو که عین کلمه مضمومه وي بیا به شروع کې حمزه وصلي مضموم لګو پیش والا حمزه وصلي به لګو او اخري حرف باندې به وقف کوو اخري حرف باندې به وقف کوو یعنی نو اوس مخکې وره نو د وقف د وجې به حرکت یعنی زبر یا زیر یا پیش حرکت نون اعرابي او حرف علت غرزو ٹھیک شو د حرکت غرزولو مثال تنصرو دی تنصرو نو د دنه به علامت مضارع تام ختمه کی او اخیری حرف باندې پیش دی نو دا پیش په ختم کی دا به جزم کی او شروع کی به حمزه وصلی ولګي نو ګورئ علامت مضارع ختم کو اخیری حرف به ساکن کی علامت مضارع ختم کړه اخیری حرف به ساکن کې بیا به اولنی حرف ته وګورئ که هغه ساکن وي جزم والا وي نو موږ به حمزه ولګو حمزه بیا به عین کلمې ته وګورئ که په عین کلمې باندې پیش وي نو حمزه وصلي باندې به هم پیش لګي که په عین کلمه زبر یا زیر وي حمزه وصلي باندې به بیا زیر لګو دلته په عین کلمه د عین کلمه صاد دی په دې باندې پیش دی نو موږ به حمزه وصلي باندې پیش ولګو او تشرفو دی تشرفو د دې تشرفو نه علامت مضارع ختمه کا او اخر نه حرف اخر حرف ساکن کا نو بیا شین ساکن دی نه ویل کېږي نو موږ به په شروع کې د حمزه ولګو او بیا به د عین کلمې ته دلته عین کلمه دا را ده را عین کلمې ته به وګورو که عین کلمه باندې پیش وي نو حمزه وصلي باندې به هم پیش لګو تدخلو دی تدخلو د ده نه علامت مضارع ختمه کا او اخري حرف ساکن کا ٹھیک شو اوس به په شروع کې موږ حمزه وصلي ولګو بیا به د عین کلمې ته ګورو عین کلمه دا خا ده خا ٹھیک شو دا خا موږ سره عین کلمه ده نو عین کلمې ته وګورو که په عین کلمه پیش وي حمزه وصلي باندې به هم پیش لګي ٹھیک شو نو دا خو موږ سره د
د پیش یعنی د حرکت غورځولو مثال شو. مطلب دا دی د حرکت غورځولو چې اخري حرف باندې به پیش وي نو هغه پیش په ختم کې دا به جزم کې او شروع نه به علامت مضارع ختم کې. ٹھیک شو. بیا به شروع کې حمزه وصلی ولګي خو عین کلمې ته به ګورو که په عین کلمه پیش وي نو حمزه وصلی باندې هم پیش لګي. اوس مخکې ګوره د نون اعرابي غورځولو مثال تنصرانې دی تنصرانې ٹھیک شو. نو ددنه مونږه د امر صيغه جوړو دا شروع نه به علامت مضارع تا ختمه کې اخر نه به د نون اعرابي ختم کې ګوره بیا په شروع کې حمزه وصلی ولګي حمزه وصلی عین کلمې ته به ګورو که عین کلمه باندې پیش وي حمزه وصلی باندې هم پیش لګي. او تشرفان علامت مضارع تا ته ختمه کا اخر نه نون اعرابي ختم کا. ٹھیک شو. نو بیا په شروع کې حمزه وصلی ولګي ځکه چې اولنې حرف به ساکن مونږ سره شین پاتې شي نو بیا به عین کلمې ته ګورو عین کلمه باندې پیش وي نو حمزه وصلی باندې هم پیش لګي. بیا تدعوان دا علامت مضارع ختمه کا تا او اخر نه نون اعرابي ختم کا. ٹھیک شو. نو بیا په شروع کې به حمزه وصلی ولګو حمزه وصلی باندې به پیش لګو ځکه چې په عین کلمې باندې پیش دی دلته عین کلمې باندې پیش دی. تدعوا شو موږ سره صحیح شو. د حرف علت مثال تدعو دی تدعو اوس په دې سره موږ ګورو اخره کې حرف علت دی دا واو حرف علت دی نو شروع نه به حمزه وصلی وغورځي دا علامت مضارع وغورځي او اخر نه به حرف علت ختم کی. ٹھیک شو. او نو بیا د دال ساکن دی نو موږ به په شروع کې دغه ولګو په شروع کې به موږ حمزه وصلی ولګو بیا به د عین کلمې ته وګورو چې په عین کلمه پیش وي حمزه وصلی باندې هم پیش لګو. ٹھیک شو. ګورئ دا تدعو دی تدعو دنه به د امر صيغه څنګه جوړې شروع نه به د تا علامت مضارع ختمه کی دام ته تا ختمه کړه او اخر نه به حرف علت ختم کی نو دا عین به موږ د سراته وکړو. نو اوس به دا دال ساکن دی اولنې حرف ساکن نه ویل کیږي نو شروع کې به موږ حمزه وصلی لګو بیا به د عین کلمې ته ګورو چې په عین کلمه پیش وي نو دلته کې حمزه وصلی باندې هم پیش ولګي. نو ادعو معنا ده ته راوبله توبله. ٹھیک شو. دا خو دوه خبرې شوې. دریمه خبره او که چېرته عین کلمه مفتوحه وي یا مکسوره وي که عین کلمه باندې زبر وي او یا زیر وي نو شروع کې حمزه وصلی مکسور لګول واجب دي او اخیری حرف باندې وقف کول واجب دي او د وقف د وجې نه نون اعرابي غورځول واجب دي. د حرکت غورځولو مثال حرکت بم غورځيږي نون اعرابي بم غورځيږي او حرف علت بم غورځيږي. نو اوس په د نون د حرکت غورځولو مثال تضربو د تضربو نو د دې نه به علامت مضارع ختم کی اخري حرف باندې حرکت ته پیش دی نو دا به هم ختم کی دا به ساکن کی نو بیا به اولنې حرف ساکن نه ویل کیږي شروع کې به حمزه وصلی ولګي. نو اوس به موږ عین کلمې ته ګورو دلته عین کلمه باندې زیر دی نو حمزه وصلی باندې بم زیر لګي. ٹھیک شو. او که په عین کلمه زبر وي اوس تمنع دینه به شروع علامت مضارع ختم کی اخري حرف متحرک ته یعنی حرکت ته پی نو د وقف بکو نو موږ به د اخري حرف باندې به دا پیش موږ ختم کو. ٹھیک شو. نو بیا به موږ شروع کې حمزه وصلی ولګو حمزه وصلی بیا به عین کلمې ته وګورو عین کلمه نون دی نون مفتوح ته نو حمزه وصلی به مفتوح ولګو. ٹھیک شو. نو بیا تمنعون امنع شو تمنعون موږ سره څه شو امنع. او اوس د نون اعرابي غورځولو مثال تضربان دی شروع نه به علامت مضارع ختم کی اخر نه به نون اعرابي ختم کی بیا به اولنې حرف ساکن نه ویل کیږي شروع کې به حمزه وصلی ولګو عین کلمې ته وګورو کې زیر وي نو حمزه وصلی باندې بم زیر لګي. لکه تضربان نه موږ سره څه شو اضربا تاسو دوه وخل وکي تضربان معنا ده تاسو دوه وخل کوي اضربا معنا ده تاسو دوه وخل وکي. تمنعان دی تاسو دوه منی کوي. ٹھیک شو. نو د دې نه به علامت مضارع تا ختم کی نون اعرابي به ختم کی نو بیا به اولنې حرف ساکن دی میم دا نه ویل کیږي نو موږ به شروع کې حمزه وصلی ولګو بیا به عین کلمې ته وګورو عین کلمه باندې زبر دی نو حمزه وصلی باندې به زیر لګو ګورئ په عین کلمه که زبر وي دلته زیر دی پی تضربان کې او تمنعان کې په زبر دی نو ګورئ که حمزه په عین کلمه زیری او که زبری خو حمزه وصلی باندې به زیر لګي. ٹھیک شو. اوس د حرف علت غورځولو مثال ترمی دی د دې نه موږ د امر صيغه جوړو ترمی معنا ته وغورځوه ته غورځې زه دا ته وغورځوه نو دنه به موږ د امر صيغه جوړو نو شروع نه به علامت مضارع ختم لري کو او اخر نه به حرف علت ختم کو بیا د اولنۍ را ده نه ویل کیږي شروع کې به حمزه وصلی ولګو. ٹھیک شو. دا
حمزه وصلی مو لګاو نو بیا به د عین کلمه میم دی دې ته به وګورئ که په دې زیر وي نو حمزه وصلی باندې به هم زیر ولګي. تخشا دی تخشا دلته اخره کې الف مده دی نو شروع نه به علامت مضارع تا ختمه کی ٹھیک شو دا به تا به ختمه کی او اخر نه به حرف علت ختم کینی دا کړه زبر او دا یا به ختم شي صرف شین بشي او فتحه بشي نو دا به او شروع کې به موږ دغه ولګو حمزه وصلی ولګو نو چې په عین کلمه پیش وي نه په عین کلمه که زبري او که زیر وي نو موږ به حمزه وصلی باندې زیر لګو. ٹھیک شو جی. نو ګورئ بیا د زموږ د دې نننی د قانون خلاصه واورئ. موږ سره ګورئ د امر حاضر معلوم قانون دی. نو د امر حاضر معلوم قانون خلاصه دا ده چې د شپږ د مضارع صیغې دي د هغې نه د امر حاضر صیغې جوړیږي او شروع نه به علامت مضارع ختمې او اخري حرف باندې که پیش وي نو هغه به ساکن کې او که نون اعرابي به اواتې ختمې. بیا چې علامت مضارع ختمه کړي نو اولني حرف ته به وګورئ که هغه زبر زیر پیش والا وي نو په خپل حال به پرېږدي نه به چیړي او که نه اولنی حرف ساکن وي نو بیا به په شروع کې موږ حمزه وصلی لګو. حمزه وصلی باندې به بیا زبر لګو که زیر لګو که پیش لګو نو هغه به بیا موږ عین کلمې ته ګورو که عین کلمه باندې پیش وي نو حمزه وصلی باندې به پیش لګو او که په عین کلمه زبر یا زیر وي که زبر وي به موږ حمزه وصلی باندې زیر لګو او که زیر وي به موږ حمزه وصلی باندې زیر لګو. یعنی که زبر وي او که زیر وي خو حمزه وصلی به موږ سره زیر والا وي. نو دا زموږ نننی قانون لګو غدو د امر صيغه جوړوله. راتلونکي درس پر اجازه غواړو ان شاء الله آینده درسونو کې به موږ بیا مختصر قانون حل کوو. راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.